السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. راځو د خیر سره د اکسل په لوري باندې نن د خیر سره د رینټ شیټ په باره کې بیان درته کوم. څنګه موږ تاسو کولی سو چې یو رینټ شیټ په اکسل کې جوړ کړو. نو رابسو اول د وار به پیج سیټ اپ ته راسو، سایز ته به راسو. په سایز کې به A4 سایز منتخب کو اور دغه رقم لینډسکیپ اور مارجن به کو نارمل. نو را بسو دلته به ولیکو MCA رینټ کار اور دغه رقم دلته به ولیکو پته به ورکو ادرس بلوچستان چمن اور دغه رقم دلته به ولیکو کانټیکټ نمبر. لاندې به راسو دلته به ولیکو کوډ نمبر اور دغه رقم د ټیپ په بټن سره به ولاړ سو. نیم اور دغه رقم فادر نیم اور دغه رقم به ولیکو CNIC اور دغه رقم به ولاړ شو ټیپ په بټن سره ولیکو کانټیکټ اور دغه رقم به ولیکو آیټم نیم اور دلته به ولیکو ایشو ډیټ اور دلته به ولیکو ریټرن ډیټ اور دغه رقم دلته به ولیکو ټوټل ډیز اور دغه رقم دلته به ولیکو رینټ فور ډیز اور دلته به ولیکو ټوټل رینټ اور بیا به ولیکو ایڈوانس اور دغه رقم به ولیکو بیلنس اور په دا بله خانه کې بیا ولیکو ریټرن بیک اماؤنٹ را به څو څه سیټینګ به ور وکړو. اول د ور به کانټیکټ نمبر ته به کوډ نمبر ته به د لیټ ځای ورکو. نیم دپاره به څه ځای زیات کو اور دغه رقم فادر نیم دپاره به ځای څه زیات کو نه اور CNIC دپاره به ځای زیات کو. کانټیکټ دپاره به څه ځای زیات کو. آیټم نیم بس دغه قدر صحیح دی اور دغه رقم ایشو ډیټ هم صحیح سلو اور ریټرن ډیټ ټوټل ډیز دا به څه کوچنی کو. اول د واره به یا راسو دغه خط به داسې دغه کوم هیډلاینز چې دی دا به منتخب کو. را بسو دغه ته به راسو چیرې به راسو ویو wait insert home ته به راسو په ریپ ټیکسټ به هم باندې به کلیک وکړو. په ریپ ټیکسټ چې مې کلیک وکړئ اور دغه رقم به میډل ان اور سینټرل اور بولډ
بیا به راسو د خیر سره ریټرن ډیټ او ټوټل ډیز پر ډے ریټرن دا به څه کوشنی کو ګوره ټوټل رینټ دا به مې څه کوشنی کو دا خانه ایڈوانس ایسو بیلنس خانه به څه کوشنی کو بیلنس خانه ریټرن بیک اماؤنٹ خانه به مې څه کوشنی کو item names return date issue date return date دا زموږ تاسو نشان ګورئ دا د پرنټ نشان دا به یې څه رامخته کو صحیح شو را به سو پیج لیاوټ ته به راسو لږ به یې شاته ویسو ګوره دا چې کوم وخت بیا موږ تاسو دا پیج پرنټوو بالکل زموږ تاسو پیج به پر دغه ایریا باندې پرنټ کیږي نو را به سو د مټر رینټ د ایریا به سلیکټ کو چې سلیکټ مې کله دا به ہوم ته راسو په ہوم کې به مرج به کو اور دغه رقم سینټرل اور بولډ را به سو دا دوم ایریا به سلیکټ کو دغه رقم مرج سینټر اور بولڈ پہ خدا به هم بولڈ کو را به سو کانٹیکٹ مرج به کو دغه رقم اور دغه یو چې مې بولډ کړی دا به سنګل کو د مین هیډر چې دی هغه به یې څه زیات کو 24 به کو اور کلرفل به کو بلیک اینڈ وائٹ کلر د خط کو اور دا بل ته به داسې خام ګری کلر ورکو نو را به سو د خیر سره دلته به کوډ نمبر ورکو ایم سی اے مثلا ایم سی اے 1 2 3 اور نیم به ورکو صدام فادر نیم اولیاء और स्नातक कार्ड नंबर 54 201 102 3 4 5 6 7-3 और दा रकम बरासो कॉन्टेक्ट नंबर था बरासो कॉन्टेक्ट नंबर था बरासो तब बोली को 314 71 1 2 3 4 5 6 और आइटम नेम तब को शिकार गाड़ी इशू डेट बवर को तारीख د نن د ورځې د پرون د ورځې تاریخ بور کو یا د وړم ورځې مثلا اول به میاشت ولیکو بیا به تاریخ ورکو 02 منفی بیا دیش نشان بیا 2021 د نن تاریخ به ورکو لسمه میاشت 15 تاریخ اور دغه رقم 2021 ټوټل ډیز اوس براسو فارمولې ته د فارمولې په لوري باندې ټوټل ډیز دلته به فارمولا استعمال کوو از اکوال ټو بو اف کچيري دغه زموږ ریټرن ډیټ کچيري زموږ دغه ریټرن ډیټ بالابود سو څه وسو چې سلو بالابود سلو greater than the issue date ګوره دغه issue date نو کاما څه به وکړو نو بیا به دغه ریټرن ډیټ په منتخب کو چې دغه ریټرن ډیټ منفي که د دغه ایشو ډیټ څخه سیری پر ایشو ډیټ باندې کلیک وکړئ اور بیا به راولاړ سو کاما به ولکو کچیرې اف بیا کچیرې دغه زموږ ریټرن ډیټ دا کوم ریټرن ډیټ چې دی دا کم سو در چی شي در دغه ایشو ډیټ
ایشو ډیټ کم سلو نو کاما شفټ انورټډ کاما دلته به ولیکئ چې wrong return date صحیح شو بیا به چې ولیکئ wrong return date انورټډ کاما او که چیرې برابر سلو نو بیا خوا دی بیا به A1 ولیکئ 1 اوس به څو دغه موږ تاسې اف دغه بریکټونه خلاص کړي دي 2 1 2 ګوره اف دا یو اف 2 یعنی مثلا 2 ځای بریکټ موږ تاسو اوپن کړي دي 2 ځای به کلوز کو اوس راځو د خیر سره رنت پر ډے یعنی د ورځې څو کرایه ده د موټر 12.5 سوه 12.5 سوه کرایه د موټر په کرایه نیولې دي د رینټ موټر دی 12.5 سوه د ورځې کرایه ده اوس دلته ټوټل رینټ معلومومه رابسو ټوټل رینټ دلته به از اکویل ټو ورکو د رینټ پر ډے نه ده دا به څه په وکړو دا به ضرب کو د ټوټل ډیز سره انټربې کو موږ ته راشي 3750 تاسو د ټوټل د درو ورځو حساب جوړیږي صحیح شو په ایډوانس کې موږ ورته ایښي دي 3000 موږ په ایډوانس کې ورته ایښي دي اوس بیلنس ته راځو اف فارمول استعمالو که چیرې زموږ دغه ایډوانس لیس دین که چیرې کم سلو در څه شي در ټوټل رینټ چې کوم مثال دغه ټوټل راغلی دی نه که چیرې زموږ ایډوانس در ټوټل رینټ کم سلو نو کامه به ولګوئ دغه ټوټل رینټ به څه په وکړي دا به ماینس کې د ایډوانس څخه صحیح شو اور کچیرې اف اوس به کامه ولګو بریکټ به شروع کړو کچیرې زموږ دغه ایډوانس یعنی زموږ د ایډوانس پیسې برابرې وي د رچې سره د ټوټل رینټ سره نو به کامه شفټ انورټډ کاما نیل به ولیکئ صحیح شو بیا به کاما ولګوو اور کچیرې بیا اف کچیرې زموږ دغه ایډوانس پیسې دا څه په وشوه بلابود شولې ګریډن دین که چیرې بلابود شوې در چش در دغه ټوټل بلابود شولې زموږ زیاتې درته جمع کړي ولې نو بیا به چش وکړې نو کامه به ولګوو رابسو دلته به انورټډ کاما ولګوو ورته وبه لیکو چې return back amount inverted comma څو ځای موږ تاسو بریکټ خلاص کړی دي 1 2 3 ګوره دلته راځه 1 2 3 درې ځای موږ تاسو بریکټ اوپن کړی دي درې ځای به کلوز کو 1 2 3 انټر به کو اوس به ریټرن بیک اماونټ ته راسو چې څو روپۍ باید چې موږ هغه کوم پیسې راوښیي چې موږ پسې ورغلې هغه پیسې دي موږ ته راوښیي چې ریټرن څو برته بقایا ورکو ریټرن بیک اماونټ دې ته به راسو از اکویل ټو به ورکو از اکویل ټو به ولګو دا ایډوانس پیسې نه دي دا به څه په وکړو دا به منفي کو د ټوټل رینټس د ټوټل رینټ څخه منفي کو انټر به موږ ته راشئ اوس ګوره دا د منفي نښان چې مخته دی دا معنا د مطلب یې دا دی چې ته اوس دونه نو بقایا په دا صرف چې دونه 2.5 کالداري پسې پاته دي اوس که چیرې ما په ایډوانس کې مثلا 4000 ورته ایښي دي په ایډوانس کې ما 4000 ایښي دي زما کرایه جوړه شوې ده ټوټل 3000 زما څو پسې ورځي ګوره دلته دی موږ ته لیکي وایي ریټرن بیک د اماونټ پیسې بقایا ورکړه څو 2500 د 2500 یعنې ستا جمع شولې زموږ سره صحیح شو یعنې 2500 ستا زموږ سره جمع دي 2500 به وایي برته ورکړې
اور دغه رقم راځو دلته د ډیټ په لوري باندې په ای فارمول کې خو موږ دا ورته لیکلي وله که چیرې دغه ډیټ ایشو رانګ ډیټ ته ورکړې دی باید چې موږ ته ولیکي چې رانګ ډیټ. اوس مثلا نن 15 تاریخ دی د لسمې میاشتې، ما دلته ولیکله چې مثال د لسمې میاشتې مثلا پر 6 تاریخ باندې 2021 نو 6 تاریخ خو سبا دی نه، که چیرې زه دا ولیکم دی ما ته باید چې ولیکي رانګ ډیټ. ګوره دلته ما ته ډایرکټ ولیکي رانګ ډیټ، ګوره رانګ ډیټ یې ورته ولیکي. ټوټل رینټ ویلیو هم رانګ سوله، بیلنس هم دی چې موږ تاسو فارمولې استعمال کړي دي نه. او که چیرې زه دلته ورته ولیکم چې د لسمې میاشتې پر 3 تاریخه مې موټر ستاسو کرایه کړی دی، د نن د ورځې پورې څو حساب جوړېږي. دلته ما ته لیکي وایي 2 days 2 ورځې کېږي چې ستا موټر بیولی دی، 12,900 د ورځې کرایه ده، ټوټل جوړېږي 2500. په ایډوانس کې دې راته جمع کړي مثلا 4,000 ولې یا 3,000 دې په ایډوانس کې راته جمع کړي ولې، نو ستا 500 روپۍ په مړ پسې بقایا دي. نو را بسو دا ټیبل به داسې سلیکټ کو، سلیکټ مې کوي چې ټیبل مې داسې سلیکټ کوي. ګوره بیا به راسي آل بارډرز ته، په آل بارډرز باندې بیا کلیک کوي اور چې کوم وخت مثلا پیج لیاوټ ته به راسو د سکیل به څو زیات کو. ګوره زموږ ستاسو پرنټ بالکل برابر شو. و چې کوم وخت موږ ستاسو د کنټرول پی بټن پر ووهو، ګوره زموږ ستاسو پیج به دا رقم پرنټ کېږي. صحیح شو. اور دا پیج چې دی دا پر دا پیپر سایز باندې پر سنټرل باندې نه دی، بعضې اوقات دا پر سنټر باندې نه پر یو سایډ باندې، نو هغه به څنګه موږ تاسو کولی شو چې پر سنټر باندې کوو. مارجن ته به راسو، په مارجن کې مور کاسټم ته چې رالاست دا هوریزنټل چې کوم وخت کلیک پر وکړئ، ګوره دا نښان چې جنسه کې دا ټیبل دلته د لین سره دی ټچ دی، ګوره دا یوه سایډ سره چې کوم وخت کلیک پر وکړئ بالکل ټیبل پر مابینځ کې راولي. کوم وخت اوس د کنټرول پی بټن ته پریس کړئ ستاسو ټیبل به ګوره پر سنټر باندې ایریا باندې به پرنټېږي د پیج. نو دا ګرانو کتونکو د نن د ورځې سبق خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ